څنګه چې دا نن کوم پریس کانفرنس چې دی دا د شمالي وزیرستان د دې موجوده پولیس د دې تېرې شوې میاشتې کارکردګۍ په باره کې او یو اندوهناک واقعه یو دردناکه واقعه چې هغه د قتل شهادت پیښ شوې وه چې په هغې کې زموږ د دې محکمې د محکمه پولیس یو کنسټیبل عرفان فرمان خان د شپې نامعلوم کسانو شهید کړی و د هغه ډیډ باډي چې د هغې فوټبال ګراوند سره پل سره نږدې غورځولې وه سهار د هغه ډیډ باډي میلاو شوې وه بیا د هغې نه پس د هغه ورور د محمود خان نامعلوم ملزمانو خلاف اف آی آر میرانشاه تاڼه کې درج کړی او د هغې تفتیش دپاره بیا زمونږ د آر پي او صاحب قاسم علي خان په خصوصي هدایت باندې ما یو سپیشل ټیم جوړ کړی د ایس پی انویسټیګیشن صفدر خان بنگش په قیادت کې په هغې کې سید جلال ڈی ایس پی هیډ کوارټر ابراهیم خان ایس ایچ او اور د هغې سره سره د تفتیشي ټیم د نواز خان په دغه کې نگرانۍ کې جوړ کړی و د هغې ټیم نگراني ما په ذات خود کړې وه او تقریبا په 3 هفتې کې دننه دې ټیم په ساینسي بنیادونو په دې باندې کاروایي وکړه او چې کم د دې وقوعې قصوروار سړی و هغه ملزم چې د هغه نوم دی عتیق الله هغه ټریس هم شو ګرفتار هم شو او د هغه د قبضې نه هغه پستول هغه تماچا چې کومه باندې د عرفان زموږ فرمان کنسټیبل شهید کړو هغه هم برآمد شوه کم چړې سره چې د بېدردۍ سره په هغه ګزارونه کړي وو هغه چړه هم برآمد شوی د قتل په وخت کې چې د هغه د قبضې نه کم موبایل سیټ د وړلی و هغه موبایل هم هغه سیټ هم برآمد شوی دی او د هغې انټروګیشن په دوران کې د ملزم چې دی د خپل جرم اعتراف هم کړی دی د دې نه علاوه دا څنګه چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دا یو چیلنج مقامي پولیس دپاره د دې مطلب دا نه دی چې یوازې موږ کني دا پولیس کې سپایو نو دومره ایفرټس کړي انشاءالله شمالي وزیرستان پولیس په دغسې د تمام څوک چې څومره مظلومان دي هغې سره به ودرېږي مظلوم سړي سره به ولاړي او که هغه پولیس کې او که هغه د پولیس نه باري نو ټول موږ دپاره یو شان دي د ټولو سره به همدغسې یو شان ولاړ یو همدغسې محنت به کوي دې نه علاوه په تېره شوې میاشت کې چې کوم پراګرس شوی دی خصوصا په منشیاتو کې چې تاسو ته پته ده چې منشیات یو ډېر لوی لعنت دی چې کوم زموږ ځوان طبقه بربادۍ طرف ته روانه کړې ده دې سلسله کې د ټولو تاڼو څومره افسران چې دي هغه څومره پولیس چې دی هغه متحرک کړي دي موږ دې دپاره ډي ایس بي چې کوم سپینو کپړو کې ګرځي هغه هم فعال کړې ده او د دې ډي ایس پي صاحبانو د دې سچوګانو په نګرانۍ کې اوسه پورې 8 په دې میاشت کې منشیات فروشان چې دي ګرفتار شوي دي د هغې د قبضې نه 2994 ګرامه چرس او دغسې 100 او 33 ګرامه ایس او 9 بوتلې شراب دا برآمد شوي دي منشي څیزونه چې اشیا چې دي دې سره یو اشتهاري مجرم هم ګرفتار شوی او هغه کسان چې هغوی غیر قانوني خطرناکه اسلحه ځان سره ږدي نو هغې کې تقریبا 11 ملزمان یا 11 ملزمان دا ګرفتار شوي دي د دوی د قبضې نه 2 کلاشینکوپې 9 پستول یو ریفل یو هینډ ګرنیډ او دغسې کارتوس دا ریکور شوي دي مزید